बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिद्दीक रेहान प्रेसिडेंट ऑफ यूथ एजुकेशनल कम्प्लेक्स पेशावर और तासु गोरी जमा यूट्यूब चैनल पब्लिक इश्यूज मुआज़ सामीन ज़रा में गुख्तल और समरगरो अपील बांधे यो सो अहम खबर कोल गवालम जमूद इलाका पुश्तखार पाइन से कम दागी तालीमी हालात थी और दागी कम तालीमी सरकारी स्कूलों वगैरह दी नो दागी बांधे मुख्तसर उन खबर कोल गवालम मुआज़ सामीन जमून बदकिस्मती खो योदा दे जमून पुश्तखारा पायान शहीदाबाद नवाकल बाड़गेट दासे हजरताबाद उम्मीदाबाद दा सोमरा इलाकी दे टोल पिंजश लन या खुन अहमद पिंजश पग इलाको द पारे चकम दे जमून सिर्फ और सिर्फ जिनको चकम दा सिर्फ और सिर्फ यो स्कूल दे द रशके पनामा बांधी यादीगी नो जमा په خیال د ټول 15 شپږ کلی چې کوم ذکر کړل ته ټول آبادی چې راواله ډیره غټه آبادی ده خو زمون صرف او صرف یو گرلز های سکول له چې هغه کې په هر کلاس کې تقریبا زم چې 80 نه 90 نه برابر چې کوم ماشومان ناسي ایز ا ټیچر یو کلاس کې 80 90 ماشومان کنټرول کول داغي له ټیسټ ورک کول داغي کاپی چیکینګ کول او بیا داغي نه ریډینګ یا داسې نور چې کم کار ضروري کارونه هغه کول دا ډېر زیات ګران او مشکل ده دویم زموږ په کلي کې ګرلز چې کوم دی هغه میډل سکول دی یو نو میډل سکول په داسې ځای کې دی چې هغې ته د عام زموږ د دې علاقو د کوم ایریا ده د دې نه تګ هلته کې هغې ته ډېر زیات ګران دی یو خو د هغې د لارې غټه مسله ده او دویم چې کوم دی هغه رنګ روډ نه هغه سایډ ته دی نو په دغه وجه باندې هغې کې تعداد هم کم دی او دغه سایډ ته رسایي چې کوم دی ډېره زیاته ګران نه ده بل د ټول نه اهم خبره زموږ د ګرلز پرایمري سکول دی زموږ په ګرلز پرایمري سکول کې یو خو بدقسمتي دا ده چې هغې کې ماشومان چې کوم تعداد زیات دی دا شکر الحمدلله خو بدقسمتي دا دی چې هغې کې زموږ د کلاس روم چې کوم دی د هغې یو تعداد کم دی دویم غټه مسله پکې د سټاف ته چې هغې کې سټاف کم دی او تاسو په سکرین باندې دا ویډیو هم ګورئ چې هغې کې بدقسمتي دا چې ټول بند دی اور داسې خاص پراپر د سولر سیستم یا داسې د بجلی وغیرہ دا نشته دا سیستم اکتوبر میاشت خو هغې کې هم چې کوم دا ګرمي ده او په هر کلاس کې ډېر کافي تعداد دی چې کله د اته کلاسونو ماشومان هغه کله تاسو په 15 شپږ کلاسونو کې راجمع کوئ نو خامخا هغې دپاره به بیا هغه ګرمي او هغسې وسایل چې کوم دی هغه به کمیږي که هغه د هر څه وي نو زموږ یو خو دغه سیستم دی چې هغې کې سټاف هم کم دی او دغه کم دی دا سټاف کمی دی او بل د کمرو کمی دی پکې داسې زما خیال او بجلی داسې سیستم پکې ډېر زیات کمزوری دی هغې نه علاوه بیا زموږ چې کله خپل د پرایمري بوایز خبر وکړو نو یو سکول چې کوم دی د څه تنازع په وجه باندې بغیر باونډري وال هغه زموږ ماشومان پکې لګیا دي او تعلیم کوي خو دا نخواسته په دې باندې څه حادثه کیسه واقعه څه وشي نو دې ذمہوار به بیا څوک وي بل کله چې بیا دننه لاړ شو د پرایمري خبره کوو نو هغې کې پرایمري سکول چې ما خپل ځاني کلاسونه کتلي دي چې هغې کې هر یو کلاس روم چې کوم دی هغه د ډېر پخوانۍ آبادي ده او هغه ټول کریک دي کلاسونه نو باقاعده موږ چې څومره کنسرن کسان دي ذمہوار کسان دي ما خپله لیټر شو ملاقات شو ایون اوپن کورټ چې څو ځل شوی دی زموږ د هغې د ایجوکیشن د ډپارټمنټ څومره کسان دي بشمول ACDC داسې نور څومره کسان چې کله اوپن کورټ کېږي نو مطلب عوامي کلي کچېرې کېږي کې مختلف کسان راځي بار بار ورته دا خبره مو کړې ده خو چې کله الله دې نه کړي که دا کمرې را پرېوتې او زموږ د په سوونو زرګونو ماشومان هغې کې دي نو د دې ذمہوار به چې کوم دی هغه بیا څوک نو یو دغه هغې کې دغه کمرو کمې دی کنسټرکشن کم دی هغه ډېر زیات بیکار دی کنسټرکشن کول ضرورت دی پکې کمرې هغه ډېر بیکار دی بیا چې کله موږ په خپل سکول های سکول ته راشو نو هغې کې خو سټاف پوره دی بلډینګ هر یو شی برابر دی خو چې هغې کوم ایگزامینیشن حال زموږ د ماشومان دا ډېر په تکلیف باندې نور سکولونو ته ځي یا دا بعض نیم علاقې چې کوم دی پرایویټ والا نور ځینو ته لیږي نو د 2005 زلزله کې دغه کلاس رومز چې کوم دی د هغې خراب شوي او د هغې حالونه سوري کلاس رومز چې کوم دی د هغې کوم برنده و هغه خرابه شوې ده 2005 زلزله کې نن 2024 ته خو تا حال د هغې له داسې خاص کار وغیره پرې نه ده شوی نو دا ټول زموږ د خپل د کلي د سکولونو کوم دی حالاتو بیا مونږ چې کله
حکومت سایټ وګورو نو هغوی بیا په اشتهاراتو چې څومره پیسې ضایع کوي یا په داخلي مهمونو باندې څومره پیسې او ایډورټایزمنټ باندې څومره خرچې او پیسې ضایع کوي. نو زما په خیال چې دا ټول خرچې او دا ټول زور دوی په تعلیم باندې ورکړي او دا چې کوم ضرورت دي دا پوره کړي نو دا به چې کوم دی ډېر زیات ضروري وي. ولې چې کله ته یو قوم مهذب کول غواړې هغې کې عقل شعور غواړې نو هغه قوم دپاره چې کوم دی تعلیم دا ډېر بې انتهایي د روټۍ نه پس زما په خیال د یو قوم ترقۍ دپاره هغه تعلیم چې کوم دی ډېر زیات ضروري دی. دا زموږ د خپل د علاقه زه د خپل علاقه پشتخر پایان تعلیمي چې کوم حالات دی ولې موږ سکولونه ویزټس وغیره کوو بعضې نیم ځایونو ته ځو بعضې نیم خلک راته وایي ویډیوز راځي خو دا ټول زموږ دغه حالات دي چې یو سکول څه شی دی یو سکول لرې دی هلته جنکۍ نشي تللی دویم سکول کې چې کوم دی هغې کې 2005 کمرې خراب یا هلته سټایل خرابې دي دریم سکول کې باونډري وال نشته دی او بل څلورم سکول چې کوم دی هغې کې کمرې خرابې دي بل په ټول څومره 15 علاقې دي لنډې خون احمد شهید آباد پشتخر پایان نوه کلی کسټم دا څومره علاقې دي 15 علاقې دي حضرت آباد سایډ شو داسې عمران آباد سایډونه دا ټول چې راغونکي دي دپاره صرف او صرف یو راشکې سکول دی او هغې کې په هر کلاس کې تقریبا more than 80 students کینی نو ایز ټیچر دغه کنټرول کول دا ډېر زیات ګران کار دا زموږ د تعلیمي حالات دي. زه څومره کنسرن کسان دي هغوی ټولو ته یو عاجزانه درخواست کوم بای فیس مې ورته ویلي دي خو بای ویډیو باندې لینک باندې هم درته وایم چې برای کرم که تاسو د کوم ملک سره همیشه د یقیني طور باندې حقیقي معنو کې تاسو سچایې رښتون کې د قوم فکر سره وي د دې د ترقۍ د ملک د ترقۍ سره غم او فکر وي او تاسو حقیقت کې یو قوم له تعلیم ورکول غواړئ یا نو تاسو څه وکئ د دې چې کوم ضرورت دي دا ټول چې کوم خامخا ضرور پوره کړئ. والسلام.